بچی دې څو دي؟ زما اووه لوريانې دي. اووه لوريانې؟ نو ژوند څنګه تېرېږي اووه لوريانو نو بس په خیر زکات باندې یو نه لور مې راپسې رنګ وکړي مور نه ټماټر شته نه هېڅ هم نشته نه بس ویه چاچي نه دې راواله ورته ویې چې دوه دانې ټماټر را بس څه ښوروا پکې وکړئ بس چې څه یا به م نصیب وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق په دغه بېوسه زنانو کې چې کونډې دي سړي یې شته دی نه د ګټې وټې څوک نه وي هغې کې دغه غوړي وړه دغه تقسیم سلسله جاري ساتلې ده. نن 11 رمضان دی 11 روژه ده که نه. راځه تا ته ماشوم جاړي چې تا رخصت کړو راځه بیا به زمونږ د اواز به لږ دغې کوم دی؟ د بدوانو کلي. بدوانو کلي. بدوانو کلي. خاوند دی؟ خاوند مې ناجوړه دی کاکي پورته 5 بچي مې دي. 5 بچي دي. ګټه وټه یې څه ده؟ بس هر څوک چې الله څنګه څنګه راکړي لومبې ځل دی؟ لومبې ځل دی. راځه شابه راځه ماشوم درته جاړي راځه راځه. حاجي تاسو دا کوم دی؟ مطمئنزو. مطمئنزو؟ دویم ځل دی؟ دا دویم ځل. او د څو کالو نه راځي؟ زه دویم کال 2 کال لکه رالم هغه پروس کال راغلم او سخت کال بیا رالم. دې ځای نه خوشحاله؟ بالکل خوشحاله یم. څو بچي دي؟ 5 لوڼه مې دي. 5 لوریانې؟ یوه مړه ده 4 دم دي او خاوند دی؟ او بیمار دی لږ اوږد دی. ګرانو کتونکو لکه سوچ وکړئ که نه 5 لوریانې ګټې وټې نور هېڅ څوک هم نشته دا ډېره ګرانه ده. تاسو او جي د بدوانو کلي د دې مرزوی مې لکه بس 15 لوڼه مې دي 2 زامن مې دي اخري زامن مې دي ډېر ماشومان دي لکه هېڅ وس دس هم نه رسي او دلته راشو دا دویم کال دی هر څه راله دوی راکوي اوس د خیره څه وړه م راکړي غوړي م راکړي چې څه ورڅه یې رالی راکړي خو لکه هېڅ دغه هم نشته دی اوس ماښام لم زموږ څه نه وو لور مې راپسې رنګ وکړي مور نه ټماټر شته نه هېڅ هم نشته نه بس ویه چاچي نه دې راواله ورته ویې چې 2 دانې ټماټر را بس څه ښوروا پکې وکړئ بس چې څه یا به م نصیب وي نو لکه ډېره بېوسي م ده او د الله د رضا دپاره چې څه م وسي موږ لی رالیږئ او دا رور جان به زموږ له راکوي بس خدای پاک م خوشحاله و آباد ساته. دې ځای نه خوشحاله؟ خوشحاله. خاوند څو کالو کې؟ 4 کاله برابر شو 5 روان دی. 5 روان دا تاله زه په خپل لاس درکړم دا ونیسه دا ونیسه صحیح. تاسو ولې شابه زه پروس کالم راکړو خو ښکلې سوداګانې هر څه دې راله راکړي دي الله خوشحاله که خوشحاله دی جنت علیما. څو بچي دي ستا؟ 5 جنکې دي او 2 هلکان دي یو زوی مې پردی چینچي چلوي او یو ماشوم سکول وایي. خاوند دی؟ خاوند مې مړ دی 9 کاله شو. اوس ګرانو کتونکو دا ښځه د څومره څه حقداره ده چې 2 بچي دي وي 15 دي لوریانې وي اعتکاف ته کښېنمه او موږ هم د خپل وسه پورې پوړ نیږي نه زه اعتکاف ته کښېنم ما زه دوی به موږ له سره راکړي نو رالمه وړو ته به راکړمه مصله درم چې وپېره بیا راشم بیا به کښېنم که خیر وي. صحیح. تاسو جي؟ زه کونډه نه دی بدوان یم 15 واړه مې دي یو هلک ته 4 مې جینکې دي او بزقه یو بل 4 جینکې دي 4 او یو ماشوم زوی دی وړوکی دی. او خاوند دې کله وفات شوي؟ 8 کاله وشو. څومره وخت نه دلته راځي؟ دلته زما دا ړومبی کال دی. ګرانو کتونکو کله چې دا زنانه ما سره کیني او خبرې اترې کوي چې کونډه وي لکه اوس وړه غوړي د هر چا په دغه کې ډېر څه وي چې دی له چای پکار وه دی له چاولې پکار وي دی له چیني پکار وو نو دوی روزانه راځي نو اوس ورته یم روزانه مه راځئ ځکه چې ما سره سیز یو وي هغه نور وړلی وي نو تاسو هم وړی دی خو چېرته نه وي یو سیز پکې راغی چې چاولې وي یا بل څه وي نو هغه به درله درکومه داسې مې ورته ویلي که جی ولې نه دي ویلې الله دې کامیاب کړه الله دې خوشحاله تاسو زما خاوند ښځه تختوله دا دویم کال دی چې مونږ راځو دا 2 پیره رالم اوړه به راله راکړل. ستا خاوند ښځه تختولی په ټیک ټاک باندې دا خبره دونه لرې تلې ده په ټیک ټاک که نه چې هلکه ستا خاوند څه کار کوي نو هغه ښځه تختولی به هم بدخیلو دا راته ووایه چې څونه وخت شو؟ دی 4 کال دی. او څو بچي دي؟ 4 او دویم کال دی چې دلته راځي؟ دې روژه کې دا سویم ځل دی؟ زما دریم ځل دی. خوشحاله ځي دې ځای نه؟ ډېره خوشحاله ځم ځکه خو راځو تاسو له که نه. صحیح. تاسو جي؟ زما خو هغه یوه جینۍ او 2 هلکان دي او به ټوله شړلې یم او خو راتلی شي زما کور ته م راشه وبیا ویني د اوبو هم تداره یم د غسلخانې نشته ورونه نشته بس بیا اوس بیا دویم ځل دی چې راځم دا کال نه اوس دې میاشت دې کې راځم چې غټې روژې یوسې نو څه پکې سره کوي؟ نو هغې کې اوبه واچوو نو مور او لور پکې هغه کړو اوبه پکې واچوو نو د پېشمني هم وخورو اوس یې م وخورو ماښام نو ګوان کې داسې څوک څه نه وړي؟ ته راشه زما ال ووینه که نه نو ته زه خو ډېره مجبور یم ته به زما ال هم ووینې زامن خو به دې هم ګوري چا چې را شړلی یم
وایي الله دې پې تنور تود کړي نو به ماښام خیرې ورته مه کوه خدایت دې ټایم کې قبلېږي خیر دی بس دا بدقسمته دي ښه د مور په خپو کې جنت دی چې ستا شان مور زما وې که نه مور مې نشته دی نو بس افسوس کوم الله پاک شته افسوس کوم په سرو سپینو کې به مې دغه کولې ما به ګرانو کتونکې ما به مور له یو امرود وړه ماښام یو امرود په مې وله وړه او علب خان شیرپو دا نن د ډېرو خلکو وسیله جوړ شوی دی د آیسکریمو گاډی به م چلو کباړ به م اغسته ګیا به م خرڅوله ټاټکي به م خېجو د جوندره مزدوري م کړې ده الحمدلله فهر پې کو فهر یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زه دې دونه کړم چې دې ټایم کې یو داسې زنانه چې هغه دغه روجو سره پېشمني هم کوي روژه مات هم کوي او دلته کې راځي او دې ځای نه وړه غوړي موړي واله مورې ځه د دې ځای موږ غریبانان یو خاوند مې خواري مزدوري نشته دا دویمه درېیمه میاشته واړه بچي مې دي څو دي درې دا دې سویم ځل دی چې راځي بس دا پیله ځل دی پهله ځل دی راځه دې خواته ښه تاسو جي د کوم ځای د دې ځای نه خاوند دی خاوند مې مړ دی ها او درې بچي مې دي بل کال راغلی وي نه نه په لومړي ځل راځي ها صحیح ده راځه راځه ته وایې خو روژه دی خبرې هم نشي کولی ښه جي تاسو جي زما دا دویم ځل دی چې راځم او واړه بچي مې دي 5 مې لوریانې دي یو مې زوی دی او خاوند مې مړ دی دا درېیم کال دی او چې نو ما وی کو تاسو موږ لږ چېرته څه راکړل یا غوړي یا وړه چې لکه موږ ډېر بې وسې وو لکه راکړل څه دا رقم نشته د کوم ځای په رشخېلو دې له راغلي او جی مخکې راغلي او بل کال راغلی وو واله راشه دې خواته ستا څو بچي دي دې خوا رانیږدې شه بچي دې څو دي زما ولوريانې دي اووه لوریانې نو ژوند څنګه تېرېږي اووه لوریانو نو بس په خیر زکات باندې یو نه بل نه درکوي څوک او راکوي بس الله دې رحم وکړي چاله کار کوو چاله څه کوو دا بچي مې لږ راغټ کړله اوس مې پکې کومه ماشومه چې دا هغه به تاسو بیا وینئ زه دا پیله ځل راغلی مې مخکې نه یم راغلی اوس راته دا ستاسو ځای چا وخو او غریب یم بې وس یم اووم کال دی زما د خاوند چې نشته اووه کاله وشو اووه کال یې وشو او اووه مې لوريانې دي او یم کوټې ماشوم زوی دی اووه لوریانې یو زوی نه اته شو اته شو یوه زه یم 9 کسان یم 9 کسان په پردي کور کې اوسېږې کور کې په اوسېږم خدمتونو کې اداره لوی په کړې خدمتونو کې مې دا رالوی کړې زم خدمت کوم او لوريانې مې خدمت کوي کله چې روژه ماتي ته کښېنې که نه لوریانې نو هلته کې دا دسترخوان یو پلار هم نه وي نو ژوند څنګه وي نو بس الله هر څه ویني نو اختر له کپړې هم ښه لوریانې خو ځان څه غواړي ولې نه غواړي هر څه غواړي خو چې د چا غټ روري یې پلار یې نو څه خو وله وکړي که نه دا وله منګه څه وکړو ګرانو کتونکو اووه لوریانې یو زوی د دې مور ژوند به څنګه وي څونه سختې کړه مې اووه کاله تېرې کړي چې اووه کاله کورونو لوښي وینځم ها د دریو لکه دریو کوره له لوښي موښي وینځم نو هغې بیا لکه تیار یا روټۍ راکړي یا څه راکړي ګرانو کتونکو دا اوس راغلی وي څه پیسې به ني چې کور د پیسه اچار یوسم بچو رانه غوښتې ده بس دې ځای ته هر څه غواړي تور سري دی هلکان خو نه دي چې ځان له خپل غم وکړي او یا ځان له مزدوري وکړي څه وکړي ټولې جنکۍ دي تور سري دي دا هغه 400 د سر نه ده راغلې ده او دې فریاد لږ ګرانو کتونکو خو ستاسو را سره خدمت وي تعاون وي علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دې وخت کې د خپل طرف نه لګیا دي ما به څونه ویډیوګانې کتلې وي یو ورور چې کم دی خور ده یا رور دی الله پاک د هغې لږ ده د هغې اجر ورکړي 15,000 او 300 روپۍ را لېږلې وي او یو بل رور دی که هغه 50,000 روپۍ را لېږلې وي د فیملی بنسپتي والا ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی را سره په دې کې ډېر کومک وکړو او نور الحمدلله خوشحال یو چې سره سره همدغه کړل دا واله او زه شابه ښه او به دعاګانې کوي ګرانو کتونکو دې زنانه سره ضرور کومک وکړي اووه لوریانو سره دا ژوند څنګه کوي مخکې راغلی یم نیم اوس راته دا چا ځای وښوده په دغو دغو باندې رالم ځای راته نه و معلوم یو زنانه را سره راغې هغې راته دا ځای وښوده او پیله ځل مې دی که څوک سم امداد کولی شي ستا په لاس باندې نو بس موږ ته د الله پاک هر سړي څه د الله ښه وکړي دا بیا تپوس کوي خو څوک وایي چې یاره د اووه لوریانو له ما طرفه دا کپړې واخله نو ما ته ورولېږې یو سړی وي پیزار والا ما ته ورولېږې یو سړی وي نغدې ورکې همداسې به ورته شمېر کړم او ور به یې کړم نور څه مطمئن کېدل څنګه وي خو د دې زنانه ډېر عزتداره زنانه ده الله دې هر چا له سره ښه وکړي چې ستاسو سره څه امداد کوي موږ له راکوئ موږ ته خو څوک معلوم نه دی چې چا پسې لاړ شو چا ته وجاړو چا ته فریاد وکړو
ضرور کومه کو کې ډېره مننه او دا ویډیو سره شیر کې خوشحاله اوسه.